بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال: تحلم على من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه التبراني. د تبرانی روایت ته حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ده. دی فرمی چې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې صحابه کرام ته فرمی: الا ادلکم علی ما يرفع الله به الدرجات؟ آیا زه تاسو ته ونشئ هغه عمل چې د هغې په وجه باندې الله رب العالمین د تاسو درجات بلند کړي؟ قالوا نعم یا رسول الله. صحابه کرام عرض کوي چې یا رسول الله خامخا موږ ته د عمل وشه چې الله رب العالمین د هغې په وجه د موږ درجات بلندوي. ګوره دا هغه عمل پیغمبر علیه الصلاة والسلام شی چې دی مشکله، خو که یو سړی په دې باندې عمل وکړو نو الله رب العالمین وی درجات بلند کړي. او هر انسان دا غواړي چې الله رب العالمین د مو درجات بلند کړي. نو هغه درجات بلندوین کې عمل کیم دی؟ نبی مهربان صلی الله علیه وسلم پهلا فرمی چې وتعفو عمن ظلمک، تاسو معافی وکړئ ایک چاته چې سیک په تاسو باندې ظلم کوي، یعنی سیک ظلم کوي په تو باندې زیاتای کوي ته ایک ته معافی وکړه. از دا خبره ډیره انتهایی مشکله ده چې یو سړی په تو باندې ظلم کوي او ته دته معافی کوي. او دومره خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: وتعطي من حرمک، چې سیک تو محرومای نو ته ایک خپل حق ورکا. یو سړی د تو مالی حقوق دی هغه نه ادا کوي، نره داسې حق ته چې تو پښتا ده خو ته هغه حق دی نه ادا کوي، نو ته ایک خپل حق ورکا. او دریمه خبره نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمی: وتصل من قطعک، ته صله رحمی وکا ایک چا سره چې سیک د تو سره کټ کول کوي، یعنی یو رشتہ دار ده چې تو سره خپل تعلق کټ کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی چې نه ته تعلق کټ کوم بلکې ته تعلق ور سره صحیح کا، ټیک کا، جوړ کا. او سلام نصیحت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی: تحلم علی من جهل علیک، ته برداشت وکا، صبر وکا ایک سړی ته چې سیک د تو سره جاهلانه رویه کوي، یعنی سیک د تو حق نه ادا کوي، د تو نقدری کوي، د تو بې عزتی کوي، نو ته سړی ته صبر وکا، ته خپل بدل مز نه وخله. یعنی عموما خدا وی چې یو سړی د مو بې عزتی کوي نو د هغه زه بې عزتي وکړو، خلک دا وي چې دا د عدل خلاف نه ده، دا د ښه اخلاقي خلاف نه ده، ځکه چې ده داسې کړي دي. خو نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته د عمل د درجات د بلندولو دپاره داسې عمل ښایي چې هغې په وجه باندې د یو انسان درجات دا الله رب العالمین بلندوي. نو دا هغه عمل دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته وښود. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوره زندګي ده د موږ تاسې په مخ شدو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت چې هغه یوه ښځینه په مکې مکرمې شي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وې د دې کیر په مخ باندې تېرېده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې یوې ګنګي راچوله روزنه. یوه دوې ورځې داسې وشول چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ګنګي نه شله راتیا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړله د چا نه چې ده زوی شي چې زه په دې کیر باندې تېرېدلی، هغې ښځینه وې ګنګي راچوله، نن خو هغه ګنګي په ما باندې نه راچوي. نو چا ورته وویل چې یا رسول الله خو بیموره ده، د دې وجې نه دا نشي کولی چې تو باندې ګنګي واچوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وکړل؟ داسې نه چې بس شاد و چې دې ټینشن نه د دې پریشانۍ نه زه الله رب العالمین خلاص کړل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغې ښځینه پوښتنې ته ورغی، خو چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولید هغه ښځینه انتهایي پریشانه شله، ندیمه شله په خپل عمل باندې. نو که چیرې یو سړي ته اخلاقي لحاظ سره شکست ورکوې نو او په دې باندې ورکوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته د کوم هدایات کړي دي. الله د عمل کولو توفیق وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.